السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. عزتمندو زمانو محمد جمیل همدرد دی او زه د 13 کالو راسې د شبه خطاطۍ او د پینټینګ سره وابسته یم. عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ ماشومان قابلیت سره سره د هغې د خراب خطونو د وجې نه په امتحانونو او په پرچو کې نمبرې کمې راځي او د دې کمو نمبرو په وجه باندې زموږ ماشومان د ښه پوزیشن نه وروسته پاتې شي. دې لپاره موږ باقاعده د یو پروګرام آغاز کړی دی چې په هغې کې به ستاسو ماشومان ډېر په اسانه او په ټیکنیکل طریقه باندې خطونه ښایسته کړي او خوشنویس به جوړ شي. عزتمندو اوس تاسو ماشومان په خپل کور کې زموږ د دې پیج نه په اسانه طریقه باندې خوشخطي زده کولی شي او تاسو ترې خپله هم فایده اخیستی شئ. زه تاسو ته یقین در کوم او دا دعوی سره وایم چې ستاسو ماشومان به ما سره د 10 منټو د کلاس نه پس په خپلو خطونو کې 50% خوبصورتي او ښایستهوالی محسوس کړي. راځئ چې باقاعده شروعات وکړي انشاءالله. ګلونو ماشومانو څنګه چې مونږ شروع کې د انګلیش دپاره په 4 لینو به لیکل کول، لکه داسې A په منځنو دو کې، داسې B په پاسنو درو کې، داسې Y په لاندینو درو کې او داسې Z وغیره په لاندینو درو کې. بیا موده پس زمونږ پریکټس دومره وشو چې د 4 لینو لیکل چې کوم دي مونږ په سنګل لین باندې صحیح کولی شو، ځکه چې د دې رول ریګولیشن مونږ زده کړه او زمونږ په ذهن باندې د دې یو نقش جوړ شو. یعنی دا په سنګل لین باندې د دې 4 لینو د رول مطابق لیکل مونږ په سنګل لین باندې راوستی شو. نو دغسې مونږ د اردو لپاره یو فارموله تیاره کړې ده چې په شروع کې به مونږ په 2 لینه باندې لیکل کوو. چې کله زمونږ پریکټس په 2 لینه باندې وشي او مونږ ته د رول ریګولیشن پته ولګي نو د هغې نه پس به مونږ بیا په سنګل لین باندې لیکل کوو. اوس فلحال مونږ شروعات چې کوم دی نو دا په 2 لینه باندې کوو د اردو. چې الف په برلین باندې، ب هم په برلین باندې او جیم په لاندې لین باندې. اوس راځئ د دې باقاعده وضاحت کو. ګلونو ماشومانو مونږ ته خدا پته ده چې قلم مونږ داسې استعمالو نو دا ډبل لین راکاږي، چې بالکل ولاړ استعمالو نو دا نری لین راکاږي. نو کله چې زه الف لیکم نو د دې دواړو ترمنځ نه به قلم بالکل داسې ږدم او نه به قلم بالکل داسې ږدم، دا نری لین راکاږي، دا ډبل لین راکاږي. د دې دواړو ترمنځ چې زه قلم ږدم یعنی نه داسې او نه داسې، یعنی داسې به کېدم نو دلته به اټومیټیکلی ما سره یو داسې کټ را پیدا شي. نو دغسې کټ زمونږ خط کې خوبصورتي راولي. نو دا کټ چې کوم دی دا به لاندې راځي 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 دلته په یو پوینټ باندې ودرېږي، نو دې نه به ښایسته الف جوړ شي. تاسو ذهن کې دا وساتئ چې زمونږ د قلم چې کوم دی دا 2 پوینټونه دي، یو دا کونه ده یو دا کونه ده، دا 2 پوینټونه دي. دا 2 پوینټونه په دې کیلیګرافي کې استعمالیږي. ګوره د دې یو پوینټ کار دا دی چې دا داسې راغلی دی دلته ګول شوی دی، د دې پوینټ کار دا دی چې دا داسې راغلی دی او نیغ په نیغه دې سره میلو شوی دی، یعنی دا بیل پوینټ دی او دا بیل پوینټ دی، دا دواړه خپلو کې میلو شوي دي نو دې نه ښایسته الف جوړ شوی دی. نو چې زه نه د دې په شان او نه د دې په شان د دې د دواړو ترمنځ قلم اږدم نو اټومیټیکلی به ما سره بره چې دا کم ټک دی نو دا به راځي، نو ښایسته الف به ولیکلی شي. داسې دا کټ په راشي وګورئ ګلونو ماشومانو، ګورئ دا کټ راغو نو دا الف داسې راغو. بل به د دې خبرې ډېر خیال ساتئ چې موږ سره همیشه قلم چې کم دی دا پوینټ چې کم دی داخل استه قلم په دې طریقه باندې کټي. ګوره قلم په دې طریقه باندې په حساب کې کټي. دا پوینټ چې کم دی دا به زه پیل ږدم، دا به بیا ورپسې وروستو ږدم. دا چې پیله کېږدم یعنې لکه ما چا کېښود زه تاسو ته بیا وروستو د دې په مارکر باندې طریقه ښیم. دا پوینټ چې ما کېښود نو دلته به یو نری لین شروع شي، نو بیا به زه دا دواړه پوینټه ټچ کړم، یعنی اول به لږ را روانې لین غوندې او بیا به دا دواړه ټچ شي. نو دې نه به داسې دا سوکه به یعنی ما لږ دا برنۍ سوکه چې کم کېښوه نو دا داسې را روان دي او دواړه پوینټونه خپلو کې میلو شو، دلته بیا دواړه پوینټونه خپلو کې میلو شو، دې نه ښایسته الف جوړ شو. نو دا الف شو. اوس با ته ګورئ، با چې کوم دا بالکل د کشتۍ مخوکه چې څنګه وي دغه شان د کشتۍ د مخوکې په شاني داسې او دلته اخري اختتام یې داسې دا با ده جي. د ماشومانو خراب خط او زمون ښه خط کې څه فرق وي؟ ماشومان با داسې لیکي، داسې راولي
او دلته ورته دا دیوالونه غټ کړي نو دې سره د هغه بې خوبصورتي چې کوم ده خرابه شي. با په 3 حصو باندې مشتمل ده. ګلونو ماشومانو دې خوا ګورئ دا لین ما راکړو د یو حصه ده با دا لین ما راکړو د بل حصه ده او د بل حصه ده. دا 3 حصې دي. یو حصه یې دا ده یو دا لین دی او یو حصه یې دا ده. نو دا با ده. نو دا دیوالونه به ورته دونه اوچتوئ نه یعنی معمولی غونتې ټک په داسې والي او بیا به نیغ لین راکاږئ او بیا بلته دا معمولی غونتې اوچت کوي. دا به ډېر زیات اوچتوئ نه نو ښایسته با به جوړه شي. دا به بالکل د دې سوکه د کشتۍ په شاني. بله خبره دا ده چې ګوره زه دا پن راکاږم داسې په دواړه پوینټه چې یو ځای وي نو دا به نری لین وباسي او داسې چې راکاږم نو دا به داسې ډک لین وباسي او بیا چې داسې راکاږم نو دا به نری لین وباسي. نو ګلونو ماشومانو یو دا حصه او یو دا حصه او یو دا حصه دا خپلو کې مونږه مکس کړي دي. څنګه مکس کړي دي چې کله قلم زه روان کړم نو دا داسې شي بیا د دې د لاندینۍ حصه داسې راورسي او بیا د اخره کې دا نری شي نو دا با په دې طریقه باندې سیټ کېږي. اوس ګلونو ماشومانو د جیم نمبر دی. جیم ته ګورئ جیم مونږه د ماشومانو د اسانوالي دپاره ماشومانو ته دا وایو چې ته بچی پیله ست ولیکه. دا ست تاسو ولیکلو. دا ست دا ډنډه چې کوم ده دا به تاسو دې ته رارسوئ چې دا دواړه خپلو کې داسې میلو شي چې کله دې ته ست راورسېدو نو د ست نه پس په داسې ګولۍ والی داسې دا د دې دایره شوه دا یې ګولۍ شوه نو دې نه به ښه ښکلی جیم جوړ شي. دا د جیم طریقه ده. نو ماشومانو یو ځل بیا جیم ته ګورئ. داسې ست زه ولیکم ست د دې ست دا لین تر اغیزې به زه روانومه چې کله زه دې ته دا مخامخ شمه چې دې سره دا لین کله زما مخامخ شي د دې نه پس په دې داسې ګولۍ ورکمه نو دا به ښه خوبصورته او خوشخطه جیم تیار شي. دا جیم شو. دا د جیم طریقه ده. په دې کې دا د دایرې کوشش به کوئ چې دا دایره بالکل اوار راشي. اوس تاسو ته زه یو د بلې خبرې وضاحت وکړم چې چا الف ب جیم دا زده کړه نو د نیمه کیلیګرافي نیمه خوشخطي زده کړه. څنګه یې زده کړه؟ اوس دا الف دی نو دا پر روان وخت کې لام سره میلو دی. دا پر روان وخت کې بیا کاف سره میلو دی ګاب سره میلو دی. نو د یو الف نه ستا 3 ټکي تیار شو. داسې لام الف لا سره میلو دی. مختلف ځایونو کې دا میلاویږي. ټول مشابهات دي. داسې ب چې تاسو زده کړه نو دا یوازې ب نه ده دا ت ده پ ده ټ ده او س ده یعنی په یو حرف کې زمونږه 15 حرفونه پراته دي. یعنی دا یو ب چې تاسو زده کړه تاسو 15 حرفه زده کړه د 15 نه علاوه بیا همدغه الف راخلم او دې سره میلاومه نو دې نه کاف جوړیږي داسې دې نه ګاب جوړیږي. داسې مختلفو ځایونو کې دا دې سره میلاویږي را میلاویږي. داسې جیم چې تاسو زده کو عزتمندو نو دا ټولې دایرې یو شان دي. داسې لام هم تاسو زده کو او داسې نون هم تاسو زده کو او داسې جیم هم تاسو زده کو داسې سوات هم تاسو زده کو سین هم تاسو زده کو داسې کاف هم تاسو زده کو یم تاسو زده کا. یعنی دا ټوله د نیمې نه زیاته کیلیګرافي چې کوم ده هغه په دې دایره کې شامله ده. ګلونو ماشومانو ګورئ دا اوس مارکر او کاپۍ ته ګورئ. دا د اردو مارکر دی او بازار کې اسانۍ سره ملاویږي. اردو کټنپ مارکر دی او دا که اردو کاپۍ ده دې کې ما تاسو د اسانۍ دپاره دا مینځ کې لین والی دی چې تاسو ته د دې فارمولې پته ولګي چې پاسنۍ لین لاندینۍ لین دا څه وخت پس په بیا دا لین مونږ ختمو. راځئ چې باقاعده شروع کړو. اوس ګورئ ګلونو ماشومانو الف بارني لین باندې دی ب هم برني لین باندې ده او جیم چې کم دی نو جیم مکمل لاندې راځي لاندینی لین باندې. صحیح شو. اوس بیا یو ځل ګورئ د مارکر نپ ما کېښودو پهله او بیا داسې ورو راغمه نو دې نه الف جوړ شو. صحیح شو. با ته ګورئ د با دا سوکه چې کوم ده دا د کشتۍ په شان زه شروع کوم. یو معمولي غوندې ټک مې ولګولو ډایرکټ مې روان کړو. دا با شوه. جیم ګوره بیا یو ځل ګورئ دا ست مې ولیکلو ست او دې ته دا برابر شو نو د دې نه پس د دې دا دایره ده دا دایره به داسې راته وکړئ نو د دې نه به جیم جوړ شي. ګلونو ماشومانو نستعلیق رسم الخط چې کوم دی دا په 2 غټو حصو باندې مشتمل دی. یو واړه ټکي دي او یو غټ ټکي دي. غټ کم دي او واړه کم دي دا به انشاءالله پر روان کلاس کې د دې وضاحت کوو. عزتمندو ګلونو ماشومانو ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. چینل سبسکرایب کړئ چې را روان زموږ ترتیبوار کلاسونه تاسو ته په اسانۍ موصول شي. د بل کلاسه پورې تاسو نه غواړم اجازت. د الله په امان.